الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. دا سورة انفال دی پدی کی رب کائنات و نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدا حکم کړی دی چې اے پیغمبر علیہ السلام اے نبی ستا دپاره بس دی الله او هغه څوک چې هغه مؤمنان مسلمانان وي چې هغه د هغو د خولې لار د زړه لار او په اعمالو باندې ثابتي دا ستا دپاره بس دي. اے نبی علیہ السلام تیز که مؤمنان دپاره د جهاد خبره دا درته کوم نن سبا برای نام شپږ پنځوس اسلامی ملکونه دي دا د ټولو د یوه اسرائیلو مقابله نشي کولی. وجه څه ده چې هغو د الله کتاب سوره انفال سوره توبه سوره محمد سوره عادیات یې پرې ایښي دي صرف او پر منبرو باندې ناست وي دعاګانې کوي د زنانو رقم ژاړي یا الله ته اسرائیل تباه کې زما ورونو دا په دعا به کوې د رب الله اکبر ناره به کوې جهاد دپاره به ځان ټیټوې او د کفارو سره به جنګ کوې صرف په دعا سره چې ته وایې یا الله ما ته اوبه راکړه یا ډاکټر عبدالرب ما ته دوا راکړه دوا درته میلاو سه اوس به هغه استعمالوې. اوس چې ته د اسرائیلو د یهودو او نصاراو د کافرانو مشرکانو چې دعا دې وکړه چې یا الله موږ ته بری راکړې نو اوس به اسباب استعمالوې. شپږ پنځوس اسلامي ملکونه دي خو په یوه کې هم دا غیرت نشته چې د یهودو د نصارا مقابله وکړي. زما ورونو که واقعي موږ ځان ته مسلمانان وایو د فلسطین باندې دغه حال دی زنانې مړه کېږي ماشومان یې ژاړي زموږ په اسلامي ممالک چې کوم حکمرانان دي دا برای نام مسلمانان دي دا مسلمانان نه دي که مسلمانان وای دوی به د دغه فلسطین مدد کړی وای د دوی سره به کومک ورسره کړی وای
زما ورونو الله نبی ته وایي یا ایها النبی ای نبی حسبک الله کافي دی ستا دپاره الله ومن اتبعک هغه څوک چې ستا پر حکم باندې ځي ستا فیصله مني من المؤمنین د مسلمانانو څخه یا ایها النبی ای نبی علیه السلام حسبک الله بس دی ستا دپاره الله ومن اتبعک هغه چې ستا پر حکم دي ستا انډیوالان دي ستا خبره مني من المؤمنین د مؤمنانو څخه دا نن سبا شپږ پنځوس ملکونه دا منافقان دي دا مسلمانان نه دي که مسلمانان وای دوی به د فلسطین د هر ملک شي او د کفارو پر مسلمانانو باندې ظلمونه وای باید چې دوی هغه تر لاس نیولی وای هغه کفار لاسونه ورپه پرې کړي وای الا یا ایها النبی ای نبی عارض المؤمنین ټریننګ ورکا و مؤمنانو ته علی القتال پر جنگ باندې اے نبی السلام مؤمنان کلک تعلیم ورکا دا پر جهاد باندې تیز کا رب وای دا تیز کا زموږ اسلامي ملکونو والا دا د الله څخه نه بیریږي د یهودو څخه بیریږي دا د الله څخه نه بیریږي دا د انګریزانو د هندوانو څخه بیریږي زما ورونو که مسلمانان یاست خالی پر منبر باندې دعا نه ده پکار که دعا وکړې بیا به ملا ورته تړې او جهاد اعلان به کوې خالی په لاسونو پورته کولو باندې نه کېږي د الله څخه دعا وغواړه چې یا الله توفیق راکړې مدد مې وکړې الله څه وایي وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ کچیرې وي او په تاسو کې 20 کسان وي صابرون دی محکمه خلق وي صبرناکه خلق وي یغلبو دی به غالب کیږي میاتین پر 200 باندې مسلمانان شپږ پنځوس ملکونه دي او یهود یو ملک دی د بني اسرائیل چې کوم اسرائیل ورته وایي الا ان یکن منکم کچیر تاسو یاست 100 یاست یغلبو غالب کیږي به تاسو الف پر زر باندې من الذین کفروا پر هغه خلکو چې هغه کافران دي بانهم بشکه دغه شي دي قوما یو قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي دا یهود و نصارا دا هندوان دا نور کافران الله وایي جهاد وکړه رب څه وایي الان اوس خفف الله الله پاک او نرمي راوسته پر تی باندې کمی راوستله پر تاسو باندې انکم پر تاسو باندې وعلم پوه الله پاک ان فیکم ضعفا چې بېشکه په تاسو کې کمزوري ده فإن يكن منكم کچیرې او تاسو کې 100 کسان وي صابرتون کلک خلق وي ایماندار وي منافقان نه وي یغلبو غالب کیږي به 200 پر 200 باندې وان یکن منکم کچیرې په تاسو کې 1000 کسان وي 1000 کسان وي